دارالایمان کې د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله 3 کاله وشول چې شروع شوې ده. د جمعې په بیاناتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه بیانېږي. د 4 کال شروع شو او د دې سیرت مبارک مختلف اغراض او مقاصد دي او باغی کې یو عظیم مقصد دا دی چې مونږه د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شي، حب او دا تجربه ده، مشاهده ده چې کوم مجلس کې کوم کس د چا تذکره ډیره کوي نو د هغه کس محبت په زړه کې پیدا کیږي. تر دې که چېرې د غیر ذوي العقول څیز یعنی کاڼی وي، روپۍ پیسې دي او انسان نه علاوه یو شی د هغې تذکره ډیره کیږي نو د هغې سره محبت پیدا کیږي. زمونږ په معاشره کې چې د روپۍ پیسې سره محبت ډیر دی، د بچپن کې ماشوم ته دومره پته نه چې د دې څومره قدر دی، څومره ویلیو ده په معاشره کې، لیکن په کور کې د دې تذکره ډیره زیاته کیږي نو د ماشوموالي نه د ماشومانو په زړه کې د هغې سره محبت پیدا شي. 10 روپۍ چې څوک ورکړي، 100 روپۍ ورکړي، 50 روپۍ ورکړي، هغې ته خوشحالېږي. دا د تذکرې اثر دی. د الله جل جلاله ذکر چې کوم کس په دې ژبه او په دې زړه باندې ډېر کوي، یقینا د هغه په زړه کې د الله جل جلاله سره محبت پیدا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره چې کوم مجلس کې ډېره کیږي، د هغه تذکرې د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت په زړه کې پیدا کیږي. یو عظیم مقصد د دې سلسلې د بیانولو دا دی. دویم مقصد دا دی چې موږ خپل ژوند او خپل عمر دا قیاس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک باندې او داسې وګورو لکه څنګه چې آینې ته سړی مخامخ شي او د خپل مخ ګوري، پکې خپله ګیره ګوري، پټکی ګوري چې زه څنګه ښکارم. دغه آینه ورته وایي چې په ګیره کې د خس نښتی دی، د پټکي د اول ټیک نه دی، دی بیا وران کې بیا ځان سم کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه ته د خپل ژوند مخامخ که وګوره چې ستا ژوند څنګه تېرېږي. او دا هله کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ستا په دې غوږونو کې، ستا په زړه باندې او ستا د سترګو وړاندې کېږي. او دا یا دې طریقې سره چې ته مطالعه کې یا چې ته اورې. دغه وجه ده چې په دې سلسله کې واقعات برای واقعات، قصص برای قصص، سیرت برای سیرت نه بیانېږي لکه د قصې په انداز باندې، بلکې کله د سیرت مبارکه مختصره حصہ بیان شي او په هغې باندې خارجي خبرې ډېرې زیاتې. د دې دپاره چې زمونږ ژوند څنګه دی، آیا د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راړو سره او د هغې محبت په زړه کې اچولو سره زمونږ ژوند د هغې د ژوند سره او زمونږ حیات، زمونږ کردار، زمونږ اعمال، زمونږ عبادات، زمونږ معاملات، زمونږ معاشرت، زمونږ اخلاق د هغې د عقیدې، د هغې د عباداتو، د هغې د اعمالو، د هغې د احکامو، معاملاتو، معاشرت سره برابر دی او که نه.
نو د سیرت دا سلسله بعضې خلک به د ربیع الاول په میاشت کې او خصوصا بیا د 12 د ربیع الاول لکه چې نن دی په شپه باندې او یا په دغه ورځ باندې به ښه ځان ستړي کړي او کله یې هغه ستړي او هغه محنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ سبب هم نه ګرځي د خفګان سبب وي ځکه چې د هغې د طریقې نه خطا ځان ستړی کوي بیا به ټول کال دی دغسې ناست چې بس مونږه د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتي کېدو حق ادا کو حالانکه دا خطا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا اللہ جل جلالہ فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تو اپنے رب کی بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے د خپل رب بندگی کوا 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 زمونږ په پښتو کې د دې ترجمه ما ته خوند نه راکوي په اردو کې د دې ترجمه ډېره مزیدار ده اپنے رب کی بندگی کرتا رہ مسلسل یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے نو دا بندگی دا د لږ وخت دپاره نه ده د یوې شپې دپاره نه ده نن سبا مونږه د اغیارو نه او د کافرو نه او د اسلام د دشمنانو نه مختلف رسمونه رواجونه هغه زده کړل مختلف رسمونه رواجونه د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه نه ځان نه خبرو د اغیارو هغه ګوتې په مونږ کې موجود دي په هغې باندې ځو خوشحاله خپل پیغمبر او خپل رب هرګز داسې نه کېږي هرګز نه یو سړی دی بوډۍ مور ورته پاتې ده د هغې څوک نشته دی د خدمت دغه زوی دی دا زوی وسم لري طاقت هم لري د پیسو د روپۍ پیسو د خوراک څښاک د مور ته چې 10 روپۍ او 20 روپۍ ورکوي نو یو دا طریقه ده چې داسې په دواړو لاسه کې ورته راوړي او کیني ورسره مور سره پستې خبرې وکړي 10 روپۍ ورکړي مور یې خوشحاله شي یو دا ده چې د لرې نه دا لوټ داسې ونیسي د 500 یا د 1000 یا 10,000 یا 15,000 داسې مور ته به دې مخ راولي تاسو وایي چې په دې دویمه طریقه به دا مور خوشحاله شي که خفه به شي طریقه دا نه ده هغه 10 ورکړې وي د 1000 ورکړي خو طریقه یې خطا ده یا یې مور ته په چټ کې خوراک کې ځان سره یې کېننوله د یوډمبي کساک پخ کړی دی پیتي پخ کړي ده د مور سره په خپله کېناستو او مور ته د احترام او د حرمت او د عظمت په نظر ګوري او په هغې د پیتي خوري او د بل کس ښه خوراک خو لوښې هغه استعمال کړی چې په خپله کوم نه هغې ته یې په چټ کې پخ کړی کېښو او د خپلو بچو او د ښځې سره کېناست او مور یې یوازې پرېښو دا مور به په دې طریقه باندې خوشحال شي یو خو هغه دی چې هغه ورته بد رد وایي کنځلې کوي دی خدمت کوي خو په دې طریقه د خدمت طریقه دا خطا ده نو موږ د اغیارو نار یو شی راغشتی دی د نن یوم والدین ده نن یوم مزدور ده نن یوم دا ده یوم دا ده یوم فلانکی ده یوم ډینګړی ده کال چې تیر شي سالګره ده سالګره مناوو بیا په هغې کې کیک راغوستی شي ته چې خدای پیدا کړی نو ستا د پیدایش د عظیم نعمت د شکر ادا کولو طریقه دا ده چې ته لمحه په لمحه د الله شکر ادا کړې او خپل رب ته سر به سجود شي قیک په ټول عمر کې مه کټ کوه دا د کافرو طرز دی د کافرو انداز دی چې ته صرف او صرف د کافرو سره مشابهت دپاره په کال کې یو کیک راوغواړې بیا ګڼ کسان په هغې باندې لاس کېدي او چاړه پرې راکوي او بیا اوس مې لا دا واورېدل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې کیک جوړ شي او د هغې نوم مبارک پې ولیکلی شي او بیا ګڼ کشان راغونډ شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم مبارک چاړه راکوي په نوم چاړه راکوي او بیا هغه کټ کي دا خوشحالي ده مطلب دا دی دا اظهار دی د دې خبرې چې څنګه ما ستا نوم کټ کو دغسې ما ستا دین او شریعت هغه کټ کړی دی پرې کړی مې دی وخت سره
یا په محمد رسول الله لیکلی او محمد رسول الله باندې چاړه راکاږي، دا خو د کافرو سره او د مشرکینو سره مشابهت شو. د صلح حدیبیه په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کاغذ لیکلو د روغې لپاره، لوز معاهده عهد و پیمان د مشرکینو سره کیږي، په هغې باندې علي صاحب ته وایي چې ولیکه هذا من محمد رسول الله، دا لوز دا عهد نامه دا روغه دا مصالحه دا صلح دا لیکل کیږي د محمد چې د الله رسول دی د هغه د طرف نه قریشو سره. چې کوم مشرک ناستو سهیل ابن عمر هغه ورته وایي چې دا رسول الله کټ که. ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې والله انی لرسول الله، زه خو د الله رسول یم. ورته یې ووایي چې موږ د سره دا نه منو، که موږ منلی زموږ جګړه به بیا په سوا. نو حضرت علی صاحب ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا وران کا. یا رسول الله زه بالکل نه ورانوم، ستاسو نوم ما لیکلی دی او قطعا نه ورانوم. علی صاحب نه ورانوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله وران کو. ځکه چې دا کافر مشرک باندې د رسول الله ټکی بد لګېدو، نو دا کټکول او په هغې باندې چاړه راښکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عقیدت اظهار نه دی، د هغې اتباع نه ده، د هغې سره مشابهت نه دی، دا د اغیارو سره مشابهت دی. کله د یو عمل د نیک اعمالو مختلف شپې او مختلف ورځې ووتې، نیک عمل دا خو ستا مل دی د لارې، دا به تا سره یي در مرګه پورې به تا سره. نیک عمل د لارې مل دی، شپه او ورځ د الله جل شانه په اطاعت کې به ته تېرې، دا د یو ورځې د یو شپې سره تعلق نه لري. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ټیک ده، که د دې بیان چرته مسلسل نه کیږي، کله کله کیږي، لیکن د هغې سره عملي مشابهت د هغې په اعمالو کې، د هغې په ناسته ولاړه کې، د هغې په معاشرت کې، د هغې په اخلاقو کې، په معاملاتو کې، په کورني ژوند کې، په بهرني ژوند کې، دا د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو فرض دی. نن سبا تاسو ته پته ده چې په اسلام باندې هر طرف نه یلغار دی، حمله ده، چرته مسلمانانو باندې، چرته په علماو باندې، چرته په مدرسه باندې، چرته په طالبانو باندې. د پیښور واقعه تاسو ټولو ته معلومه ده، کیږي داسې. او بیا زمونږ په ملک کې امتیازي سلوک ده چې که د مسلمانانو ماشومان په سکول کې سبق وایي نو هغه هم د مسلمانانو بچي دي، او چې په کالج او یونیورسټۍ کې سبق وایي هغه هم، لیکن چې په مدرسه کې او په مکتب کې سبق وایي دا هم د مسلمانانو بچي دي، او دی د اسلام اظهار هم کوي. دی تا ته لباس نم ښیي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی یم، زما مور او پلار مسلمانان دي. دی تا ته د ژبې نم ښیي چې زه ګوره د الله جل شانه کلام ویم، حفظ کوم، قرآن پاک ویم. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم، په ظاهر کې د هغې اظهار کوي، د هغه په ژبه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى. سحر نه تر ماسپښین پورې، بعضې مدرسو کې تر مازدیګره پورې، بیا د شپې تکرار د لسو نیمه پورې د دې ماشوم بچي یا د دې طالب په ژبه باندې الله او رسول او د الله وینا، د الله د رسول وینا. هغه هم د مسلمان بچی دی، دا هم د مسلمان بچی دی، لیکن کوم حرکت چې په هغې بچي په مرګ باندې، د هغه په شهادت باندې په ملک کې راځي، د دې بچي په شهادت باندې ولې نه راځي؟ دا امتیازي سلوک په یو مسلمان ملک کې دا ضرورت نه دی دی ته، دا د انسان خپله بدقسمتي او بدبختیا ده. او دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله سره، د الله د رسول سره، د اولیاء الله سره
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارثانو سره د کلام الله سره د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه نشته. دا د بدقسمتۍ دلیل دی. هغه الله جل شانه غشته دی، هغه حورانو غشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو جنگ کې یو صحابي تاسو ته ما واقع بیان کړی و چې موزه نه دی کړی او شهید شو. موزه نو کړی، اسلام راړو او اسلام راړو پسې جنگېدو او بیا شهید شو. چې کله شهید شو نو په خاورو کې پروت دی. نو صحابه نه پیژندو چې دا زمون کس دی که د دشمن. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ماته پرېږدئ، تاسو لر شئ. زه ګورم چې ویې کتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسو باندې اسلام قبول کړی و لږ مخکې چې دی زه پیژنم. رنګ تورو اسود رایي ما واقع بیان کړي وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه اوچت کو او د هغه مخې د نه خاورې وڅنډلې او په پتون باندې کېښو نو دا مخې داسې شاته کو. نو صحابه وروسته تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو د ده نه مخ واړولو. ولې؟ وی د جنت حورانې د ده راغلی وې استقبال ته، ما ځکه مخ واړولو. ته به یې تذکره نه کوې لیکن الله جل شانه به د هغه ذکر کوي، د الله رسول به د هغه انتظار کوي، حضرات شیخین او خلفا به د هغه انتظار کوي، فرښتو کې به د هغه تذکرې. ټول کائنات به په حرکت کې راغلی، ته به حرکت کې نه راغلی. او ستا مثال د ړوند دی، ستا سترګې بندې دي، تا ته نه ښکاري. او هغه حورانې د جنت ملګري د ده، که دا هلک دی که دا ماشوم دی، ځکه چې د جنت دلته خو چې ماشوم مړ شي هلته بیا سړی، هغه د ده انتظار او استقبال کوي. هغه ټول مخلوق په حرکت کې راغلی دی، ته نه. هغه ته د دې څیزونو ضرورت نشته، لیکن دا د یو انسان خپله بدبختي او شقاوت دی چې دی په مسلمان او مسلمان کې فرق کوي. دی د یو سره یو شان سلوک کوي، د بل سره بل شان. عرض مې دا کول زما عزتمند چې نن سبا چې دا زمونږ کوم رونق په دې دنیا کې دی، د مسلمان نوم دی، د مسلمان عزت دی، د مسلمان رعب دی، د مسلمان رعب، د هغه هیبت د کافرو په زړه کې دومره داسې ناست دی، تا او ما ته پته نشته دی اوس هم چې هغوی یریږي. د دې گیا گزره مسلمان انتهایی کمزور ہے، د اعمالو په لحاظ سره، په سیرت باندې د عمل په لحاظ سره کافر تیریږي. دا سرخوړلی شیخ و نن سبا هر سړي سره په جیب کې دا موبایل په دې کې یو کس کلپ راواستلو په فرانس کې، یو دوه فرانسیسیان، اوس خبره ده پرونی، یو مسلمان یې راګیر کو چېرته په دوکان کې چې ګنې دا مسلمان خو یوازې دی. نو دې کافر وویل چې راشئ د خپل زړه پې باندې سپک کړئ، بړاس پې وباسئ. یو بل ته اشاره وکړه چې په ده ورځو. هغه مسلمان سره تو تو مې مې کړي، بیا پې ورغلي دي، ای راګیر کړی و یوازې. هغه مسلمان لګیا شو، هغه ورته ویل راځئ. نو چې څنګه دی ورغلي دي، نو یو ته یې ولې یو دوه سوکه ورکړي، نو هغې غورځولی دی، بیا بل راغلی دی، بل ته یې ورکړي، هغه یې غورځولی دی. چې یو راپاسي نو هغه ووایي، نو بس آخر یو پرېوتو او هغه بل یې مو غورځولو. دواړه کسان یې داسې کړي چې د بسو سخي جوړ کړي. دا د مسلمان هیبت په زړه کې، اول دا زړه بایلي، بیا دا بدن ټول بایلي. د زړه کې چې قوت وي، د جسم نه نحیف او کمزور مسلمان په ډیرو کافرو باندې برشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سه بدل مخلوق نو، هغه سه پهلوانان د زمانې نو، لیکن هغوی کې ایمان و، هغوی ایمان سره د هغوی زړه مضبوط او دغه اثرات الحمدلله اوسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت په مسلمانانو کې منتقل. ما نن دا خبر عرض کوله زما عزتمند چې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو حقوق دي چې څنګه حملې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناموس اطهر باندې او په اسلام او په جماعت او په مدرسه او په عالم او په طالب او په مسلمان باندې کیږي هر ځای کې، نو د هغې دپاره یو څو کارونه کول پکار دي. او هغې کې سرفهرست دا چې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د دین اسلام سره او د الله سره د خپل تعلق مضبوط کړي چې په دې کافرو اور ولګي. ستا په چغو سرو باندې په هغه څه نه کېږي، ستا په تحریر باندې په هغه باندې هېڅ اثر نه کېږي.
ستا یو خبره چې په هغې پسې شاته کردار وي، زه قسم خورم چې د زرو صفو کتاب ولیکه یا ته مسلسل 1500 ورځې تقریرونه او بیانات کوه، په هغې به هغه اثر نه لري لکه څنګه چې ستا یو خبره چې په هغې پسې شاته کردار وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وي، هغه چې کوم اثر کوي. ګولۍ چې د ټوپک او تماچې نه وځي که هغه پسې هغه ډز نه کوي، اواز یې نه خو ګولۍ وي نو کار کوي، او چې کله تش بارود وي نو هغه ډز ډېر غټو کې او کار نه کوي، سړی نه وي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت سره تعلق مضبوط کوي. د دې سیرت د سلسلې د بیانولو مقصد دا دی د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند چې کومه ګوشه ستا مخې ته راځي هغه ځان سره محفوظ کوه او په هغې باندې عمل کوه. الحمدلله ملګري دلته نه تاسو ته به علما کرام کوي بیانات، دلته نه کېږي، کوشش کېږي، او بیا ملګري هغه بندوي، هغه आवाज بندېږي، بیا هغه په تحریر کې راځي او بیا هغه کتابي شکل کې هم لیکلی کېږي. هغه تحریر کې چېرې ته نه یې تا نه چېرته پاتې شو نو هغه سلسله ستا کنډمېږي نه، هغه ته لوستی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حقوق دي. یو دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله پیغمبر ومني، او دې سره متصل دویم یا د دې ړومبۍ حصه دا ده چې آخري پیغمبر یې ومني، خاتم النبیین، چې د الله جل جلاله د طرف نه د انبیاو د رسولو کومه سلسله د ابتدا نه د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوي وه، هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ودرېده. دا منل چې دا الله پیغمبر دی او خاتم النبیین خاتم الرسل دی او د دې تعلق د دې زړه سره دی، دا منل په زړه سره کېږي. دا خبره په دې زړه کې راسخ که او کلکه کښېنه او بحث که چېرته کې یو کاذب، دجال، دروغجن، دھوکه‌باز، فریبي، مداري، مکار دا وایي چې زه د الله پیغمبر یم نو دی دروغ وایي، هغه د الله دشمن دی، د الله د پیغمبر دشمن دی. دا سلسله ختمه شوي. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د نارینه او پلار نه دی، ځکه چې نارینه اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم وو لیکن په ماشوموالي کې وفات شوي دي، لیکن هغه د الله رسول دی او دا ټول امت د هغه بچي دي. وخاتم النبیین او خاتم النبیین دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د نبوت سلسله په ختمه ده. دریم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت په دې زړه کې کېنول. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، د دې مطلب دا دی چې الله خو الله دی، هغه خو رب دی، هغه خالق او مالک دی، هغه د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی دی. رب السماوات والارض دی، رب البحار والجبال والاودیه والنجوم والشمس والقمر والسماوات دی. لیکن په مخلوقاتو کې د ټول نه لویه هستی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغې عظمت په دې زړه کې په اعتبار د عبدیت سره، د عبودیت سره، د یو انسان کامل سره د هغه نه عظیم شخصیت نه د هغې نه مخکې تیر شوی دی، نه د هغې په زمانه کې او نه د هغې نه پس بل راشي. بلکې زمونږ د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی که چېرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه پس په دې امت کې یو ډېر انتهایی غټ ولی راشي، تیر شي تر قیامته پورې، یا اوس وي یا د نه مخکې تیر شوی یا رستو راځي، د هغې لوی ولی او بزرگ درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ادنا تربیه یافته شاګرد ته نشي رسېدی، هغه صحابي وایي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان څوک کیدی شي؟ څلورم دا چې د الله د رسول سره محبت، د الله د رسول سره محبت هغه په دې زړه کې کینې. پنځم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات هغه د ټول دنیا د رهنمایي لپاره نن سبا هغه انتهایی ضروری دي او هغه کافی دي. د بل چا په ارشاد باندې عمل کولو ته ضرورت نشته. زه کله کله وینم بعضې خلک په ډایریانو کې، بعضې په کتابونو کې، بعضې په موبایل کې د یو انګریز د یو پیرنګي اقوال ذکر کوي. زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقوال او ارشادات دومره دي چې ژوند به دې ختم شي، ستړی به شي.
دا غي هر وینا د ټوکو ټکالو وینا کې لوی غټ مسائل پراته دي. ستا د ژوند د تیرول لپاره پاغې کې رهنمایي ده. د چا په اقوالو بس څه دپاره ځي؟ فلان کې انګریز پیرنګې ډینګړې یهودي فلان کې د هغه دا قول دی، د هغه دا بل شی دی چې د بحث او د مناظرې په وخت کې د یو کافر یهودي او عیسائی سره د هغه د منون کې د هغه د قائد د قول نه استدلال کې هغه جدا شی دی. لیکن عام حالاتو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او بیا د غي د وارثانو اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات د وضاحت لپاره بحث دغه بستی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشادات عمل کو. شپږم دا چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم شریعت او دین نقشه دنیا ته وړاندې کړی دا د هغه ټول زاړه ادیان منسوخ کړل. بعض خلک وایي چې دا پیرنګي هم ډیره خبره کوي او دا دامشته مونږ ټول انبیاء کرام منو. حضرت آدم علیه السلام نواله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې قرآن کریم کې دي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور تفریق کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ نہیں ہے. نہیں، جتنے بھی اللہ کے انبیاء کرام ہے وہ سارے کے سارے ہم مانتے ہیں، ټول منو. عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر ہو، موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر ہو، سلیمان علیہ السلام دا اللہ پیغمبر ہو، داود علیہ السلام دا اللہ پیغمبر ہو. لیکن که چرتا تاسو کوی چې د عیسی علیه السلام دا وینا د پدې باندې عمل وکړه تر څو پورې چې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو په آینه باندې غنی وړاندې کړي تر هغې په عمل مکو. کیدای شي چې هغه یا د هغې قول له سره وینه، ځکه چې د هغې کتاب د هغې ملفوظات محفوظ نه دي، محرف دي. قرآن کریم آسمانی کتاب دغه وخت کې محفوظ دی. بایبل مقدس بایبل وتوي، کتاب مقدس وتوي، تورات، زبور، انجیل که د هغې محرف شکلونه اوس هم موجود وي هغه قابل اتباع نه دي، ځکه چې د هغې د حفاظت ذمه الله اخیستې ده او نه محفوظ دي هغه. البته هغه عبارت راواخله د یو عالم نه تپوس وکړه، یا عالم دې په خپله په قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سره وګوري. که چېرې هغې سره سمون خوري نو د الله رسول قول واله چې او ټیک ته اوس په هغې باندې عمل شو، په دې مشو. او که چېرې د هغې مخالفت وي، د هغې مخالف وي، نو هرګز هغه قابل اعتماد نه دی. نو دا شریعت آخري شریعت ګڼل، دا دین آخري دین ګڼل، او دا د هر قوم دپاره دی. بعضې مسلمان دا وایي چې د هر چا خپل خپل پیغمبر هغوی به په هغې عمل کوي. نه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس یو هندو، سکھ، یهودي، عیسائی، دهریه، بت پرست، سیکولر ازم سره تعلق لرونکې یو چې کوم یو کس راغلی په دنیا کې مختلف باطلې فرقې دي، د هر یو پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس محمد رسول الله دی، بل پیغمبر نه دی. اوس چې کوم یهودي موجود دی د ده پیغمبر محمد رسول الله دی، که نه مني نو دی په ځان جهنم ته بیایي، لیکن پیغمبر بل نشته دغه وخت کې. د یو عیسائی پیغمبر دغه وخت کې محمد رسول الله دی، بل پیغمبر نشته. دا د زړه نه تاسو وباسئ، که هغه نه مني تاسو قطعا په زړه کې دا رانولئ چې هغه د هغې پیغمبر دی. نه، د رسول هغه انبیاء کرام هغوی ته ویلي وو د عیسی علیه السلام د قول حکایت الله جل شانه په خپل کلام کې کړی دی او په خپلو الفاظو کې نه دی کړی. د عیسی علیه السلام د قول حکایت د هغوی په الفاظو کې کړی دی. ومبشرا برسولی یأتی من بعدی اسمه احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں برسول، ایک پیغمبر کی، یأتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمه احمد، اس کا نام احمد ہوگا. دا سے نہیں دی ویلی ومبشرا برسول یأتی من بعده اسمه احمد، چې د عیسی علیہ السلام نه پس برازی. دا د الله د طرف نه تعبیر بیا، لیکن بینه د عیسی علیہ السلام د قول ترجمانی کیږي چې زمانه پس به پیغمبر راځي. د عیسی علیہ السلام وایي زه تاسو ته زیری در کوم، د دې پیغمبر اتباع کوئ، دا پیغمبر ومنئ. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه ګڼ دي ښه،
دلته چې نوم ذکر شوی احمد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم محمد او دا په دنیایي معاشره کې چې کوم ته نوم خدای شوی هغه محمد او دا د الله جل شانه په القا سره چې چا یې خېده داغه په زړه کې الله پاک القا کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم هغه احمد مو دا چې کله الله جل شانه په اسمانونو کې تذکرہ کړی دی یا فرښتو کې یا تیرو شریعتونو کې په احمد سره شي دا دواړه نمونه را روان دي. نو بهر حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت نه علاوه د دین نه علاوه دنیا کې نه د یو فرد او شخص لپاره نه د جماعت لپاره نه د یو قوم لپاره نه د یو ملک لپاره د هدایت شریعت او دین او حکم او طریقه بل کې دی شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه. دې سره سره د آیات ساتي چې موږ مسلمانان یو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت د یو مسلمان لپاره د هر څه نه وړاندې. زمونږ د اکابر الحمدلله داسې جملې شته چې هغه وایي چې عمل مې دمره نه دی خو د الله د رسول سره مې محبت شته. دا د یو مسلمان لپاره لویه سرمایه د ګناهګار مسلمان لپاره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او د محبت په وجه باندې د الله د رسول د شریعت حفاظت د سیرت حفاظت د سنت حفاظت د اقوال او حفاظت د ارشادات او حفاظت هغه کیږي یا شوه دی د وخت سره را روان دی. حجاج ابن یوسف دور دی. حجاج ابن یوسف په علما نیول بعضی دشمنان د اسلام او د مسلمانانو په اسلامی ملک کی وی غی نه پریدي بعضی د خارج نه راشي غی نه پریدي مختلف صورتونو کې راځي. د ما والد سے موږ ته خبره کوله د چا په ګیره د چا په سپین لباس د چا په لویه جوبه او د چا په ډانګورۍ باندې دا اعتماد کول نه دي پکار چې دا غټ بزرګ دی. بعضې خلک په ظاهر پسې لاړ شي. نه، د چا ایمان د چا عقیده د چا کردار د چا اعمال د چا اخلاق هغه د بزرګۍ په باره کې تا ته دلیل دی نښه ده که هغه لباس او پوشاک هر څنګه چې شولی شي. والد صاحب مې د خدای وبخښي هغې به وي زموږ سره خوا کې کلی دی جلبۍ نوم یې دی جهانګیري سره تقریبا 4-5 کیلومیټره کې دی. هلته د انګریزانو په وخت کې یو کسو په جماعت کې امام و 10 کاله امامتي کړي وه 10 کاله. انګریزانو په دور کې جاسوسان ډیرو او د مولیانو په لباس کې د امامانو په لباس کې جاسوسان ډیرو. هغې به جاسوسي کوله انګریز ته پیرنګي ته مسلمان ته به نقصان رسول. نو هغه کس چې هغه د جماعت امام او 10 کاله امامتي کړي وه او خلک ترې ډېر متاثره وو. 10 کاله پس چې کوم دی نو هغه د انګریزانو سړی و د هغه خپل میشن ختم شو. نو د هلته نه تلو نو خلکو ته وایي چې تاسو خدای وبخښه یو خبره کوم 10 کاله یې تېر کړي وو هر څه یې زده و دلته به انګریزانو ټولو پښتو وي تاسو خدای وبخښه یو خبره کوم هغه دا ده چې زه مسلمان نیم او دا 10 کاله چې مونځونه درته کړي دي نو دا واپس وګرځوئ او زه دنه لاړم. هغه خبیث 10 کاله مونځونه کړي په مسله باندې خلکو ورپسې مونځونه کړي لیکن په هغه کې دا خناس. نو دا مې راته وی چې د هغه په سر باندې په تندي باندې دا نه لیکلي دا به صرف قیامت ته نږدې چې کوم دی نو دا لیکل کېږي چې د کافر په تندي وي کافر لیکلي د مسلمان په تندي وي دا نه لیکلي. د کافر په تندي وي کافر لیکلي دا به ولیکلی شي دابة الارض په دې ځمکه کې یو حیوان دی د الله په حکم سره پیدا شي هغه به ګرځي مسلمان کونټي به ورسره کافر ته مخامخ کوي مسلمان ته د کافر په تندي به یو نښی مسلمان باندې وبنه نښه لګي. دجال په تندي باندې لیکلي دي کافر کافرې. لیکن دغه وخت کې اوس ظاهري علامې او نښې نه ته اندازه نشي کولی. بهرحال عرض مې دا کولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت زمونږ ستاسو شریعت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دین اسلام زما او ستا دین دی دا د بل چا نه دی دا بل چا ته نه پرېږدي. دا قرآن کریم دا د الله جل شأنه کلام دی دا زما او ستا دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت مقدسه دا زمونږ دی. دا جمعتونه زمونږ دي دا مدرسې زمونږ دي
دا دین اسلام دا رونق چې تاسو وایي دا ټول د دین اسلام سره دی، دا به خپل ګڼئ او د دې حفاظت به په خپله کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت سره دا هر څه آسان شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت اثر دا دی چې ان المحب لمن يحب يطيع، جو جس کو دوست اور محبوب رکھتا ہے وہ اسی کی اطاعت کرتا ہے. څوک چې د چا سره محبت کوي هغه د هغه اطاعت کوي. چې جینۍ سره محبت وي شیطانی مجازي چې هغه ګناه ده، هغې کې هم دا اثر وي. ورته وایي ما ته دا شی راړه، دا شی راړه، دا شی راړه. که د ده سره سني د پلانکي د دوکان نه غلا کوي خو راړي ورته، محبت یې دی ورسره. دفتر کې غلا وکړي، ملازمت کې غلا وکړي. ان المحب لمن يحب يطيع، چې چا سره محبت دی د هغه اطاعت کوي. هغه ورته وایي چې شپه راته ټوله رونه که ټوله شپه ورته رونی، داسې وکړه داسې وکړه، هغه هر څه پې باندې کوي. نو چې کله په مجازي عشق او محبت کې دا اثر شته، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت، د الله جل شانه محبت بسې د هر چا نه مخکې دی. د ښځې د محبت نه، د اولاد د محبت نه، د جیداد د محبت نه، د مور او پلار د محبت نه، د مال او دولت د محبت نه، د جوړې جامې د محبت نه، د خوراک او سکاک د محبت نه، تر دې چې د خپل ځان د محبت نه دا وړاندې دي. د سړي د خپل بدن د اعضاو سره محبت وي. زما دا ګوتې که زما نه څوک پرې کوي، زه پوره طریقې سره کوشش کوم که هغه څومره زورور وي چې زه ترې د لاس بچ کړم. دې سره زما محبت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پتا سو کہ ہرگز کله هم هغه سړی مؤمن نشي کېدی تر څو چې هغه ته زه د هر څه نه او د هر چا نه زیات محبوب نه. او په الناس کې محدثین وایي چې خپل نفس هم راځي، او دا د حضرت عمر رضی الله عنه د قول نه تصریح سره معلومي. په هر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هر یو شی اسانه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه د محبت یو څو واقعات ته بیانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی دی زید ابن دسنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حیات مبارک کې غی لاجوندیو، یو طرف ته کافر ته استولیو، یو څو کسانو لس کسان هغه کافر ته تلیو د تعلیم لپاره، تربیت لپاره. هغه کافر وسره وکړو غدر، دوکا، او هغې ته تاو شول. دی ته ویې راکوز شئ، دی په یو غونډۍ باندې ورته ویې نه تاسو مونږ قتلوئ؟ ویې نه سره ته نه وایو. او چې کله راکوز شول نو هماغسې یې ورسره وکړل. بعضې شهیدان شول او بعضې نه لاس پې وتړل او بویدلل ځان سره. زید ابن دسنه رضی الله عنه څو ورځې پس یې دی قتلولو، یو ځای ته یې راوستو، صحابي دی. نو دغه وخت کې د مشرکینو مشر سردار چې وروسته مسلمان شوی دی، خو دې وخت کې مشرک او کافر و، ابو سفیان. هغه د مکې سردار دی. هغه ته تپوس کوي، سر ته نه پرې کوي، اوس درنګ ساته. ورته وایي چې زه تا نه یو تپوس کوم. وایي څه؟ وایي ته ما ته دا ووایه که چېرې مونږ تا پرېږدو ستا په ځای کې محمد صلی الله علیه وسلم هغه قتل کو، نو ستا څنګه خوښه ده؟ نو زید ابن دسنه رضی الله عنه قتلیږي، اوس په جړا شو. هغه ورته وایي په الله مې دې قسم وي چې ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل یادې د هغې په خپه کې چې ازغې مات شي، ازغې هغه زه نشم برداشت کولی، د هغې په مقابله کې سر ورکوم، خو د هغې په خپه کې ازغې نشم برداشت کوم. ابو سفیان وی ما رأيت احدا يحب احدا مثل اصحاب محمد يحب محمدا. میں نے کسی کو اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس سے محبت کرتے ہیں. ما دا سے بل څوک نه دی لیدلی. دا محبت د رسول الله صلی الله علیه قتلیږي، وجلې کی که خپل ځان سره محبت وی ای به چې ټیک ته ما پرېږده. دنیا واقعات په مسلمانانو کې داسې کی. بیا کله مرګره سړی ورکی مرګره
او صحابه کرام د الله رسول خلاصه کې چې خپل مرګره نه ور کوي دشمن ته. عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله عنه هغه پیرنګیانو اونې واغه زمانه کې رومیانو د روم بادشاه ته اسیران راوسته شو، لاس تړلی خپید په زولنو زنجیرونو کې راوسته شو. بادشاه ته وویل شو چې صاحب دا مسلمانان دي موږ نیولي دي او په دې کې دا یو کس چې کوم دی نو دا خاص سړی دی، ځکه چې عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله عنه هغه صحابي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارت کار ددنه غشته او خطوط د په ذریعه بادشاہانو ته استول او نور صحابه مو یو پکې دیو. هغه ته پته وې دا خاص سړی دی ډیر خيار. بادشاہ د دوه خبرو د پاره دی عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه دا غوښتل چې د ما سره پاتې شي. یو امتحان غشتو، بل دا غوښتل چې دا سړی ما سره پاتې شي زما مذهب ته راوړي، دا د کار سړی. نو هغه ته وایي چې زه تا ته لورم در کوم او زه تا د خپل حکومت د نیمه برخه بادشاه جوړوم، خو ته مونږ سره پاتې شه. عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه ته فرمایي چې دا خاطر جمع کا، دا څه خبره ده چې ته ماته وې، زه په دې لالچ کې راتلو والا نه یم. هغه پوه شو چې دی خدا سره نه مني، راشه اوس بله طریقه اختیار کا. اډر یې وکړو چې دی جیل ته واچوي. جیل ته یې کو. عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه بیا ورته وویل چې خوراک څښاک پې بند کړي. خوراک څښاک یې پې بند کو. خوراک څښاک چې په چا بند کړي زما عزتمنو موږ د پته نه لګي. په دې لنډ وخت کې په بعضې کسانو باندې تیر شوي. په دې افغانستان کې د روس سره د امریکې سره چې کوم کسان جنګېدلي دي او بیا ګیر شوي دي، نو هغوی دا بیان چې د ټولو نه سخته سزا مونږ اورېدلي دي، داسې د ټولو نه سخته سزا هغه دا ده چې په چا باندې اوبه خوراک بند کړي. لاس دې پرې کا، د دې اذیت د هغې نه کم دی، هغه ډېر زیات دی. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه باندې خوراک څښاک بند کو چې ښه نهر شول او داسې شول چې مرګ ته نږدې شي. نو بیا یې ووی چې اوس ورته خنزیر مخې ته کېدی یو شراب، مشروب د څکلو دپاره شراب او د خوراک دپاره خنزیر. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته دا مسله معلومه وه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې کله سړی اضطراري حالت ته لاړ شي نو د ځان د بچ کولو دپاره د حرامو نه یو نوړی دوه خوړی شي چې دی به د مرګ نه بچ شي. لیکن دومره مقدار هم اونه خوړو وی نسکل. ولې؟ وی دا کافر به د دې نه غلطه فایده واخلي چې وګوره د مرګ نه ویرېدو نو دا خوراک یې ځکه وکړو. نو هغه یې مو نه کړو. بیا بادشاه و مقصد وجل نو روی ویستل. بیا یې ورته ووایي چې ګوره هغه خبره زما اوسم ده او تاسو په تکلیف کې نه اچوم، خو که ته را سره هغه خبره منې ما سره شه، زموږ دین ته راوړه، لورم در کوم. بس بادشاه وایي دا خبره ما تا ته مخکې کړې ده، دا خاطر جمع که. بیا بادشاه هغه ورته خپل زور خولو. نو په کړۍ کې تیل باندې کړل، اور یې تیل لاندې کو، تیل یې سره کړل، داسې شول چې هغه د اور په شان سره شو. او بیا یې دوی ته ووایي چې ګوره دې کې تاسو غورځوم، او هغه نه راوړه. د هغه یو ملګری اوچت کو، په هغې کې وغورځولو. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دا کتل، بیا هغه پسې دی روان کو، ځکه چې په سرو کړو تیلو کې سړی وغورځي هغه ساعت هغه ختمي. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه بیا حکم وکړو چې اوس دی روان که. چې روان یې کړو د هغه د سترګو نه اوښکې لاړې. نو هغه جلات وایي بادشاه ته چې صاحب دی خو جاړي. بیا ښه راواپسې که دی خپېمانه شو. بیا یې مخې ته ودرولو، ورته وایي چې ما په تا باندې ترس رالو ځکه چې ته ویرېدې، نو زه اوس هم تا پرېږدم. هغه ورته وایي چې بادشاه تا زما د سترګو د اوښکې تویېدو نه دا فهم که چې زه د مرګ نه ویرېدم، ته په مغالطه کې او غلط فهمۍ کې مبتلا یې. زه د مرګ نه نه یم یېرېدلی، بلکې زه جاړم په دې باندې چې زما په بدن کې یو ساه ده، یو ساه. او زه چې کوم دی نو چې کله دې تیلو ته پروزم نو زه به مړ شم، ختم به شم. زه به د الله او د الله د رسول د اطاعت لپاره بیا ځان نشم قربانولی. او زه دا غواړم چې زما د هر یو ویښته په دې ویښ کې یو روح وی
زه مړ کېدی بیا ژوندی کېدی، بیا مړ کېدی بیا ژوندی کېدی، بیا مړ کېدی بیا ژوندی کېدی. بعضې حضراتو دې واقع نه دا فهم کړي ده چې شهید د شهادت په وخت کې چې کوم لذت وي نو هغه لذت او خوند د دنیا په یو څیز کې نشته. مونږ ته ښکاري د الله په لار کې چې شهید شي، صحیح معنو کې شهید، هغه مونږ ته ښکاري چې په تکلیف کې دی، لیکن هغه په کوم لذت کې وي، خوند کې وي. دغه وجه د حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت به یو قسم دا ارمان نه کوي چې زه دنیا ته بیا لاړې. یو شهید به دا ارمان کوي چې زه دنیا ته بیا لاړې او بیا شهید شوی. او زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارمان کړی دی. صحیح بخاری کې حدیث دی، لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. څلور ځله زما دا خوښه ده چې د الله په لار کې شهید شم، قتل کړی شم، بیا ژوندی شم، بیا قتل شم، بیا ژوندی شم، بیا قتل شم. څلور ځله یې فرمایلي د الله رسول. دا د الله جل شانه خوښه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مرګ کټ پوزي باندې په کور کې وفات شوی. دا تمنا او ارمان یې کړ. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د محبت ته وګورئ. بیا ورته بادشاه وي، بادشاه پوه شو، هغه اورېدلی و چې د دی ایمان داسې دی لکه د غر په شان مضبوط. دا ایمان پورې ده. دا د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت او د تعلق په بنیاد ده. نو هغه پرېښول نو ورته وایي زه تا پرېږدم خو په یو شرط وی زما د تندی ښکل کا. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته فرمایي چې صرف ما به پرېږدې او که زما ملګري به پرېږدې، ټول به پرېږدې. دا خبره مې تاسو ته کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله رسول دی، خپل مرګري نه پرېږدي دشمن ته. ما به پرېږدي او که دا ټول مرګري به مې هم پرېږدي. هغه ورته وایي ټول مرګري دې پرېږدم. و بیا را دې خوا شه، د هغه مردار تندی ښکل کو ځکه چې دې کې څه نقصان نو دین ته نو او د الله جل شانه د ناراضګۍ سبب نو، بل یو بنیاد نو، صرف او صرف دې دپاره چې دا ټول مرګري مې خلاص شي. بس داسې وکړه را خلاص شو. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه زمانه و هغې ته پته ولګېده. ډېر خوشحال شو د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه په دې کردار. بیا اعلان وکړو بادشاه دی وی چې ټول خلک د مدینې نه بهر وځئ نارینه، او دوو قطارو کې خلک ودرولو وي د عبدالله ابن حذافه استقبال ته وځئ او زه خپله موزم، او هر یو سړی به د عبدالله ابن حذافه تندی ښکلوي او زه یې ښکلوم. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې په دې امت کې دویم افضل ترین شخصیت دی، د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه تندی ښکل کو، ټولو خلکو ښکل کو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دغه محبت چې زړه ته کوز شي، دی بیا داسې ناشنا اشنا کارونه کوي چې خلک حیراني. منافقین د چا په زړه کې چې روغ او بیماري وغه وایي دا څنګه دا سړی روغ و که لیونی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه صاحب الاذان باندې مشهور دی. د بانک په باره کې خوب دی لیدلی و، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشروعیت د هغې په حکم باندې شوی چې د اذان شروع کوي. دی باغ کې لګیا و، ونې ته ختې و. د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات خبر ورته چا راوړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. چې څنګه دا واورېدل نو د ونې نه راکوز شو، دعا غواړي چې یا الله دا سترګې اوس لاړې کړي چې زه پې ستا حبیب پاک صلی الله علیه وسلم خپل محبوب نه وینم، نو دا سترګې ړندې کړي، دا نظر واخلي. دا دعا یې وکړه او په خپل محبت کې او په خپل دعا کې صادق و، فوراً یې د سترګو نظر لاړو. دا یې د صداقت نښه وه او دا یې د ایمان او د محبت نښه وه چې د الله د رسول سره یې څومره محبت دی. انصاري زنانه ده په جنگ احد کې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر خور شو، چاوی چې قتل شو، یو شیطان چغه والی وه. نو چې حاضر خلک و هغوی خو هلته و چې څوک مدینه منوره کې و زنانه و ماشومان کمزوري، هغوی ته اطلاع لاړه. نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې د کورونو نه زنانه راووتې احد طرف ته راخلاص دي، او د احد او د مدینې منورې د مرکزي آبادۍ ترمنځه یو تقریبا 4-5 میله لار ده. نو هلته را روانه د یو زنانه په هغې زنانو کې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی؟ نو چا ورته وویل چې خاوند دی شهید شو. مخکې وی چې د الله رسول څنګه دی؟ وی پلار دی شهید شو.
وی دا الله رسول څنګه دی؟ وی رور دی شهید شو. وی ما ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې ووایي چې هغوی څنګه دي. بیا ورته چا ووایي چې د الله رسول ټیک دی، الحمدلله ژوندی دی او هغوی ټیک ټاک دی. وی نه ارونیه مجھے دکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، لانظر الیہ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لوں. ما ته وښیي چې د الله رسول کوم دی چې په دې خپلو سترګو باندې ووینم. چا ورته ووایي چې هغه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه لاړه، مخ ته یې کتل بیا یې ووایي چې کل حزن بعد ذلک جللو، یا رسول الله ستاسو د لیدو نه پس مې هار غم ختم شو، ټول غمونه مې لاړ، د خاوند مې څه پروا نشته، د رور مې نشته دی، د پلار مې نشته دی، خو چې ته مې ژوندی ولید. دا د الله د رسول سره محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالرحمن ابن ابوبکر، صحابي دی، مسلمان دی، لیکن د بدر په موقع دی د مشرکینو سره و، د بدر په موقع. نو وروستو بیا چې کله مسلمان شو، پلار ته وایي چې پلاره د بدر په جنگ کې ته زما د لاس د لاندې راغلی وې، خو ما وایي چې پلار مې دی نو څه مې درته ونه وایي. نو ابوبکر صدیق صاحب ورته وایي چې په الله مې د قسم وي که زما د تورې لاندې راغلی وې ما نه پرېښوې، ځکه چې ته د الله د رسول د الله دشمن وې. او ډېر محبت یې ورسره، انتهایي محبت. عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق ته، نوم به تاسو اورېدلی، د ده زوی دی، د هغه نوم هم عبدالله دی، د پلار او د زوی نوم یو، او د ده زوی صحابي دی عبدالله ابن ابی. دی عبدالله ابن ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې څه خبره کړې وه، د مسلمانانو باره کې د هغې تذکره سوره منافقون قرآن پاک کې شته. لیخرجن الاعز منها الاذل، چې مونږ کله مدینې ته ورسو نو دا معزز خلک به لګیا کېږي او دا ذلیله خلک به د مدینې نه بهر وباسي. صحابه یادول او د الله د رسول په شان کې خپلو ملګرو سره پټه خبره کړې وه. نو چې کله مدینې ته نږدې شو نو زوی ته دا خبر راورسېدو. د زوی د دې پلار سره ډېره مینه وه او د دې پلار د زوی سره ډېره مینه وه، لیکن چې کله مدینې ته نږدې شو عبدالله ته، د عبدالله ابن ابی زوی عبدالله رضی الله عنه ته چې کله دا خبر راورسېدو نو تورې د تیکې نه راوویسته او پلار ته مخې ته ودرېدو او ورته وایي چې قتلوم دی، تر څو چې د دا نه ویلي چې زه ذلیل یم او الله د الله رسول او مسلمانان معزز دي، زه ذلیل یم. عبدالله ابن ابی پوه شو چې دی خو ما نه پرېږدي، نو هغه دا ووی نو الی پرېښو. دغه وخت کې د پلار هغه محبت هغه هر څه ختم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د وجه نه. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت دا یاد ساتئ. ګورئ دا هغه آخري موقع ده چې تا سره ده. که چېرې دا شی ختم شي باز دین بیا دې پسې نشته دی، ختم. د مزونو اهتمام بعضې خلک نه کوي. مس فرض دی او مس پرېښول ګناه کبیره ده. معاملات زمونږ ګډوډ دي، معاشرت زمونږ ګډوډ دی، د ټول سمول پکار دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او کله چې د خپل خو پیغمبر سره محبت پیدا شو، د هغه د ظاهر سره، د هغه د باطن سره، د هغه د لباس او پوشاک سره، د هغه د حلیې سره، د هغه د اعمالو سره، د هغه د کردار سره، د هغه د ناستې ولاړې سره. بعضې سړي د خپل استاد سره محبت یې شاګرد د استاد غوندې شي، دې ته نسبت اتحادي وایي. بعضې سړی د چا نه بیعت شي، موږ لیدلي دي ډېر مخکې یو شان ادا وه، یو شان حرکات او سکنات وي، چې چا سره بیعت شو او د خپل شیخ په صحبت کې کېناستو، څه وخت پس چې کوم دی نو د ده ناستې ولاړې د خپل شیخ په شان شي. ولې؟ محبت دی ورسره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سره د صحابو محبت. اور روای ابن مسعود ثقفي وایي چې کله مشرکینو ته د حدیبیې نه واپس لاړو، وایي چې دې خلکو سره جنگ ګران دی د صحابو سره. وی ما په دی کې یو شی ولیدو چې دا ما چرته نه دی لیدلی، زما ډېرو بادشاهانو سره ملاقات شوی، او هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو چې محمد صلی الله علیه وسلم کله اودس کوي نو وی ټول راغونډ شي، نو لاسونه لاندې ونیسي، هغه اوبو ته چې کومې اوبه د هغې د مخ نه او د لاسو نه تویېږي، نو وی هر یو کس ورته لپه نیولي، د چا هغې ته یو څاڅکی، د چا ته دوه څاڅکي، د چا ته ډېر، د چا ته لږ، د چا ته هېڅ نه. نو بل ته وایي چې ما ته لغونې راکړه دا اوبه، نو هغه ګوتې ککړې کړي، نو په دې خپل مخ او په سینه باندې راکړه.
او دا الله رسول چې خراش کې توکانی یو طرف ته توکی نو زر صحابه لاس نیولی نو اخراش کې والی بس نه ومږي. وی دا شی ما په دنیا کې د هیڅ یو بادشاه سره ناستو کسانو نه دی لیدلی. د محمد صلی الله علیه وسلم مرګرو ته دغه ورکول او دی باندې غالب کېدل دا ګرانه خبره ده. نو دا صحابو کې دا شی موجود و. زګر لګو کسانو صحابو په وجه باندې دا رونق او دا برکات دي. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره احسانات دي. په دنیا کې د ټولو خلکو نه حسین او جمیل مغه محبت د حسن په وجه پیدا کی. کمال د دنیا په خلکو کې ټول کمالات باغی کې په انسان کې چی وي د کمال په وجه د چا سره محبت پیدا کی. د چا आवाज کولی زمونږ عبدالماجد صاحب نعت وای د خلکو وسره محبت پیدا شي مینا د څه د وجنه د आवाज د وجنه او د چا بیا جمال خایس د وجنه محبت وي او د چا د نوال د عطا د وجنه. او زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالم ورکولو دین او شریعت د په خلکو کې تقسیم کړي دي داسې ویشلی. دا ایمان چې مونږ ته نصیب دی دا قرآن پاک چې زمونږ مخې ته پروت دی مونږ یې تلاوت کوو هماغسې چې څنګه الله نازل کړی دی او د دې په یو حرف باندې نیکۍ دي. او الله پاک حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله ته په خوب کې وفرمایل چې وی ته یا الله په کوم عمل ډېر خوشحالیږي؟ وی زما د کلام تلاوت چې څوک په دې زه ډېر خوشحالیږم. دا نعمت مونږ سره شته. دا کافر دی قرآن ته سپک ګوري ته د هغې په بدل کې دا قرآن پاک سینې سره وجنګو د دې تلاوت شروع کا کثرت سره تلاوت کوه د دې په آیاتو باندې تپوس وکړه چې د دې معنا څه ده د عالم نه په هغې باندې عمل کو دا په خپل ظاهر او باطن کې راوله. الله جل شانه دې مونږ ته د عمل توفیق راکړي.